بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ امید ایچ ډي ویب ټي وي. زه یم کاشف عارف نظر باچو په سر خبرونه. د ان سی او سی سربراہ وفاقي وزیر اسد عمر خبرداری ورکړې ده که چېرې په ملک کې د کورونا صورتحال ښه نه شول نو نورې سختې فیصلې به هم کولی شي. موږ پابندیانې د خوشحالۍ نه لګوو. اوس په ملک کې وایرس په تیزۍ سره خورېږي او خطرناک حد ته رسېدلی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې اول ځل موږ وکتل چې د اپوزیشن لیډر د سرکاري غړو سره ملاوېدو نه جوړ شو. لاهور های کورټ نه بهر خبریالانو سره په خبرو کې مریم نواز ویل چې یو خوا د آئین او قانون په خاطر جدوجهد کوو او بل خوا د وړې فایدې لپاره بیانیه د خپو لاندې کوي. په ټول ملک کې د یوې ورځې دوران د کورونا 4488 مثبت کیسونه ریپورټ کړای شول او 88 تنانو د ژوند دا وبایللو. د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودھری ویلي دي چې مسلم لیگ نون د ملک لپاره خپل کردار ترسره کړي. خبري غونډې ته د وینا په وخت وفاقي وزیر ویل چې کله هم د مذاکراتو خبره شوې ده نو اپوزیشن حکومت کمزوری ګڼلی دی. د ضلع خیبر لنډي کوتل په شیخ ملخیل سیمه کې د دستاربندۍ سالانه تقریب ترسره شوی دی چې پکې وفاقي وزیر نورالحق قادری د مشر میلمه په حیث ګډون کړی و. د پیښور یو سی 3 مختلفو سیمو اوسیدونکو د ولسي شعور بیدارولو لپاره د سینیټر حاجي هدایت الله خان په مشرۍ کې د انسدادي پول یو مهم پاړه واک ترسره کړی دی. د چارصدي تاجر اسوسییشن د حکومتي فیصلو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده او ویلي دي چې موږ د لاک ډاون فیصله په هیڅ صورت کې نه منو. حکومت دې د تاجرانو معاشي قتل بند کړي. د حکومتي احکاماتو نظر انداز کولو خلاف ضلعي انتظامیه نوخر د ایډیشنل ډیپټي کمشنر میس وزیر په مشرۍ کې کاروایانې کړي دي او 10 تنان یې گرفتار کړي دي. د تحصیل تغبی بار اسوسییشن انتخابات ترسره شول چې پکې قمر زمان خان ایډوکیټ څه لوټونو ترلاسه کولو سره صدر منتخب شو. د موسمیاتو محکمې وینا ده چې د ملک په زیاتره سیمو کې به موسم وچ ولې سند او بلوچستان کې به په ځینو ځایونو کې ګرمي سیوا وي او د شپې په وخت د بالای خیبر پښتونخوا سیمو کې د وریځو خورېدو امکان دی. دا سر خبرونه او سرازو د خبرونو تفصیل لا د ان سی او سی سربراہ اسد عمر خبرداری ورکړې ده چې چېرې په ملک کې د کورونا حالات ښه نه شول نو نورې سختې فیصلې به هم کولی شي. د نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر غونډې وروسته میډیا بریفینګ ته اسد عمر ویل چې د کورونا له وجې 2 هفتې مخکې په پابندیانو کې اضافه شوې وه او موږ پابندیانې د خوشحالۍ نه لګوو. اوس په ملک کې وایرس په تیزۍ سره خورېږي او خطرناک حد ته رسېدلی دی. د دې وجه په برطانیه کې مخې ته راتلونکی نوی وایرس دی. د ویل چې په پاکستان کې نه بلکې په پوره دنیا کې تیزۍ سره وبا خورېږي او پرون 2800 سیوا مریضان په سخت حالت کې موجود وو. د تیرو 12 ورځو راهیسې د مریضانو په شمیره کې په تیزۍ سره اضافه کیږي. ان سی او سی سربراہ اسد عمر زیاته کړه چې زموږ مقصد ویره خورول نه دی، دا د لیډرشپ ښودلو وخت نه دی، د پیغام خورولو وخت دی چې موږ ولس د وبا نه بچ کړو او دا خیال هم وساتو چې وبا د حد ته ونه رسي چې موږ روزګار بند کړو. د اسد عمر وینا وه که چېرې موږ فوري اقدامات ونه کړل نو داسې صورتحال هم کیدی شي چې نور بندیزونه هم ولګوو او که صورتحال ټیک نه شول نو سختې فیصلې به کولی شي. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې په اول ځل موږ وکتل چې اپوزیشن لیډر د سرکاري غړو سره ملاوېدو وروسته جوړ شوی دی. لاهور های کورټ نه بهر خبریالانو سره په خبرو کې مریم نواز ویل چې یو خوا د آئین او قانون په خاطر جدوجهد کوو او بل خوا د وړې فایدې لپاره بیانیه د خپلو خپو لاندې راوستلی شي. مریم نواز ویل چې زه افسوس کوم چې پیپلز پارټۍ دومره وړې عهدې لپاره جدوجهد ته نقصان ورسوو او دې وړې غوندې فایدې لپاره یې بي ای پي څخه ووټ واخیستو. مریم نواز کړه چې څوک جدوجهد کوي هغه کام ګوري او تاسو ته د تسلیمول پکار دی چې بي ای پي تاسو ته ووټ درکړی دی. د وړې غونډې عهدې لپاره د اصولو قرباني ورکړې شوه. په اصولو چلیدل او قایم اوسېدل غټه خبره ده. مریم نواز دا هم ویل چې حکومت ته ټف ټایم ورکولو لپاره نون لیگ، مولانا فضل الرحمن او د پی ډي ایم نور جماعتونه کافي دي. په ټول ملک کې د یوې ورځې دوران د کورونا 4488 کیسونه ریپورټ کړای شول او 88 تنانو د ژوند دا وبایلو. د نیشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر لخوا جاري شوې شمیرې تر مخه د تیرو 40 غنټو دوران 44,000 نه سیوا د کورونا ټیسټونه وکړای شول چې ورسره د ټیسټونو مجموعي شمیره 1 کروڑ نه واوړېده. همدغه شان د وایرس له وجې نور 88 تنان په حق رسېدلي دي چې ورسره د وبا له امله د مړو شوو تنانو مجموعي شمیره 14,158 ته رسېدلې ده. د ان سی او سی تر مخه د کورونا څخه په
په یوه ورځ کې 2137 مریضان صحتیاب شول او همدې سره د صحتیاب شوو تنانو شمیره 15,93,000 نه اوښتې ده. د سرکاري شمیرې تر مخه دا وخت په ملک کې د کورونا فعال مریضانو شمیر 42,380 دی چې پکې د 2,842 تنانو حالت سخت ښودل کیږي. د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې مسلم لیگ نون دی د ملک د پاره خپل کردار تر سره کړي. خبري غونډې ته د وینا په وخت وفاقي وزیر ویل چې کله هم د مذاکراتو خبره شوې ده نو اپوزیشن حکومت کمزورې ګڼلې دی. په پی ډی ایم کې اختلافات شروع دي او زموږ په نظر کې پی ډی ایم ختم شوی دی. فواد چودري ویل چې هر یو ملزم سره یو شان سلوک پکار دی. موږ به ټولو جماعتونو سره بیلې بیلې رابطې کوو. د ویل چې وزیر اعظم اول د الیکشن اصلاحاتو خبره کړې وه چې هغه وخت منل شوی نو په سینټ الیکشن کې به داسې کارونه نه کېدل. د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر زیاته کړه چې د ادارو خلاف خبرو کولو سره د اپوزیشن خپل سیاست ته نقصان رسي. موجوده دور د ټکنالوژي دی او په ټکنالوژي کې به د چین څخه مرسته ترلاسه کوو. د ضلع خیبر لنډي کوتل شیخ ملخیل سیمه کې د دستاربندۍ سالانه تقریب ترسره شوی دی چې پکې وفاقي وزیر نورالحق قادري د مشر میلمه په حیث ګډون کړی و. د تفصیلاتو تر مخه د لنډي کوتل په جامعه فاروقیه جنیدیه شیخ ملخیل مدرسه کې د حافظ قرآن طالب علمانو د دستاربندۍ د تقریب تابع شوی وه چې پکې د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادري، محمد عدنان قادري، ممتاز عالم الدین مولانا شعیب قادري، سیکرټري حمید الله او نورو دیني عالمانو په شمول سیاسي وګړو ګډون کړی و. تقریب کې د 28 حافظانو دستاربندي وکړې شوه. د دستاربندۍ تقریب ته وفاقي وزیر ویل چې زموږ میشن ټوپک اوچتول نه دي بلکې طالب علمانو ته د قرآن پاک تعلیمات ورکول دي او د تنظیم اهل سنت والجماعت عالمانو همیشه د امن پیغام ورکړی دی. د ویل چې د پارلیمنت په فلور کې به د دین اسلام خدمت لپاره د کومې قربانۍ نه هم ډډه نه کوم. د دستاربندۍ په موقع په حفظ او ناظره کې پوزیشن ترلاسه کوونکو طالب علمانو ته انعامونه هم ورکړی شول او وفاقي وزیر نورالحق قادري د ملک د سلامتیا لپاره خصوصي دعاګانې وکړي. د پېښور UC3 اوسیدونکو د ولسي شعور بیدارولو لپاره د سېنیټر حاجي هدایت الله خان په مشرۍ کې د انسدادي پولیو مهم په اړه واک ترسره کړی دی. د پېښور حلقاپي کې شپږ اویا اتحاد کالونۍ، افغان کالونۍ، یوسف آباد او مختلفو علاقو کې د پولیو مخنیوي لپاره د سېنیټر هدایت الله خان په مشرۍ کې د پولیو مهم کامیابولو او د ولسي پوهې لپاره واک ترسره شوی دی چې پکې د پولیو ټیم ډاکټر ریاض خان، اشفاق احمد او د پولیو افسرانو په شمول د سیمو اوسیدونکو او سماجي غړو ګډون کړی و. په دې موقع سېنیټر حاجي هدایت الله خان ماشومانو ته د پولیو څاڅکي واچول او د 9 مارچ څخه شروع کېدونکي پولیو مهم پرانسته یې وکړه. په دې موقع سېنیټر هدایت الله خان ویل چې پولیو یو موذي مرض دی او موږ دې لپاره راوتي یو چې عام ولس دې د پولیو ټیم سره مرسته وکړي او د ماشومانو د روښانه مستقبل لپاره دې دوی ته د پولیو څاڅکي واچوي. په واک کې برخه اخیستونکو ویل چې د پولیو مرض نه ځان بچ ساتلو لپاره به د پولیو په دې 15 ورځنۍ مهم کې د پولیو ټیمونو سره خپل مرسته جاري ساتو. د چارسدي تاجر اسوسییشن د حکومتي فیصلو خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده او ویلي دي چې موږ د لاک ډاون فیصله په هیڅ صورت نه منو او حکومت دې د تاجرانو معاشي قتل عام بند کړي. تاجرانو د چارسدي په فاروق اعظم چوک کې احتجاج وکړو چې پکې یو شمیر خلکو ګډون کړی و. مظاهرچیانو ویل چې موږ د انتظامیې د رویې نه تنګ راغلي یو او د لاک ډاون ډرامه دې ختم کړی شي او تاجرانو سره دې زیاتې بند کړی شي. دوی دا هم ویل چې موږ به د حکومت په وینا ټول بازار بند کړو خو کچرې حکومت زموږ اخراجات برداشت کولی شي. مظاهرچیانو په حکومت او انتظامیې سختې نیوکې وکړې او د انتظامیې خلاف یې نارې ووهلې. دوی حکومت له دړکه ورکړه کچرې دې نه وروسته د انتظامیې لخوا د تاجرانو بېعزتي وکړی شوه نو موږ به په لوی احتجاج مجبوریږو او ټول تاجران به د حکومت خلاف راوځي. د تحصیلي تغبۍ بار اسوسییشن انتخابات ترسره شول چې پکې قمر زمان خان ایډوکیټ صدر منتخب شو. د بار اسوسییشن په ټاکنو کې قمر زمان خان ایډوکیټ 100 ووټونو ترلاسه کولو سره صدر او شکیل زمان 102 ووټونه ترلاسه کولو سره نائب صدر منتخب شوی. د جنرال سیکرټري لپاره فضل واحد او فواد اقبال 94 ووټونو سره جوائنټ سیکرټري منتخب شوی دی. بلخو ابوبکر صدیق 119 ووټونو سره فینانس سیکرټري منتخب شوی دی. همدا تر دې دمه مهم خبرونه د نورو خبرونو او اپډیټس لپاره د امید ویب ټي وي سوشل میډیا سایټ سره اوسئ. د الله په امان.